الله الرحمن الرحیم. زه نن دلته کې د سټاف فروش مشرانو سره نن په ډسټرکټ کورټ کې ولاړ یم. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دلته په دې موجوده حکومت کې د هر شي مشکلات تکلیفات خصوصا زموږ د غریبو طبقې ته زیاتره تکلیفات دي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دلته سټامونه ډېر شټ دي. په دې حواله باندې ما هم په دې حواله باندې یو سټیټمنټ ورکړی او صدر ابراهیم صاحب هم یو سټیټمنټ ورکړی چې دلته د سټامونو غټ قلت دی. د سوات انتظامیه ډي کمیشنر دلته ناست دی، اسسټنټ کمیشنر دلته ناست دی. د 50 روپو والا سټامپ شو، د 1000 روپو سټامپ شو، د 500 د 100 شو. دا دلته قلت دی. د دې د وجې نه عام ولس چې کوم دی هغه اکثر د سټامونو په حواله باندې زموږ د دې سټامپ فروشو خواله راځي. نو دوی ورته وایي چې موږ ته د خزانې نه دا موږ ته ډېر په مشکل ډېر په تکلیف باندې دلته موږ ته میلاویږي. نو موږ ډیپټي کمیشنر ته خواست کوو چې موږ نن په کچرو کې ولاړو. ډیپټي کمیشنر له پکار دا چې هغه په ساده لباس کې راوځي او دلته د دې سټامپ فروشو نه د دوی د مشکلاتو د دوی د تکلیفاتو تپوس وکړي. په دې باندې کار نه کېږي چې ډیپټي کمیشنر په خپل دفتر کې ناستي یا اسسټنټ کمیشنر په خپل دفتر کې ناستي او دلته خلکو ته چې کوم مشکلات دي او کوم تکلیفات دي د دې نه هغوی ځان نه خبروي. نو موږ به حیثیت د سیاسي کارکون په حیثیت د پښتونخوا ملي پارټۍ د تاجر برادرۍ د نماینده په حیثیت باندې زه ډیپټي کمیشنر صاحب ته، کمیشنر صاحب ته، اسسټنټ کمیشنر ته دا پر زور مطالبه کوم چې د دې سټامپ فروشو والا خو صرف په دې کې رزق دی. غریبانان دي دې ته ناست دي، واړه واړه بچي دي چې دوی ته سټامپ نه میلاویږي. نو دوی به زموږ د دې غریبې طبقې چې کم یا د ځمکې دپاره سټامپ لیکلي یا د بلې څه معاهدې دپاره سټامپ لیکلي او دا دوی ته نه میلاویږي. نو اخر دوی به چا ته فریاد کوي. خو زه دلته دې کچرو ته راغلی وم، ما ته د خپل فریاد وکړو. نو پکار دا ده چې په دې باندې ډیپټي کمیشنر خصوصي دلچسپي پکې والي او د دې دپاره د اعلی حکامو سره رابطه وکړي چې کم از کم دوی ته د سټامونو دا کم مشکلات کم تکلیفات چې دي چې دا د دوی ختم شي. که دا حل نه شول نو بیا به موږ مجبورا دا سټامپ فروش په ځای راوباسم د دې ډیپټي کمیشنر د دفتر مخې ته بیا کښېنم زنده‌باد مرده‌باد چغه به وباسم. او په دې ملک کې چې زنده‌باد مرده‌باد چغه دې نه والي نو په خدای مې قسم چې د دې قوم مسله نه حل کېږي. موږ به دې باندې د سوات انتظامیه نور نه مجبوره کړي. ډېر مهرباني.